گناہ که صغیره ده او که کبیره ده انسان د دین بزان ساتي پرې تمه باندې چرته ګناه ونه کوي چې دا خوړو کې ګناه دی دا خاص یو معاف کیږي ځان به د کبیره نه ساتم د صغیره او کبیره ګناه د دې اندازه د دین ولګوا ګناه هر یو ګناه لوی چې کله د الله تعالی نافرمانی وشي تبه ګوري چې دا نافرمانی زره چا کوم ګناه دی ته ولشي چې د رب نافرمانی وشي وستګوره چې را ما کم ذات نافرمانی وکړه و ذات چې څومره لوی دغه نافرمانی چې تکې نو کرا معمولی نافرمانیو مې خدا لوی دا لوی حسابي ذکر صغیره او کبیره ګناه چې مونږ یادو دا خو یو امر اضافي دی دا خو د وړې ګناه چې غټي طرف ته نسبت وشي نو مونږ وایو دا وړه ده او دا لوی ګناه ده ورنه د الله نافرمانی هر لوی ګناه لکه مثال په تور باندې یو سړی دا وایي چې ځمکه وړه ده او اسمان لوی دی نو د دې مطلب دا نه چې دا بذاتي د ځمکه چرته وړو کې سیده سړی جب کې ګرځولی شي خو نه کله چې نسبت منګ اسمان ته وکنه د اسمان په مقابله کې دا وړه ده لن کې نور دا په خپل باندې ډېر زیات لوی دنیا ده یا یو انسان دې وایي چې اسمان وړو کې او درې مقابله کې عرش دا لوی دی نو د دې مطلب دا نه چې اسمان چرته معمولی غونډه کې سیز دی دا خو په خپل بذاتي ډېر زیات لوی دی خو د عرش په مقابله کې دا وړو کې دی اومدغه شانتي هر ګناه دا لوی را خود بل ګناه په مقابله کې دا وړي الان کې هر نافرمانی د رب چې دا وشي ګناه هغه ډېره زیاته لوی نو انسان له پکارداري د صغایر او کبایر ټولو ګناو نه ځان ساتي او ان شاء الله مخکې او بیا وایو کچرته یو انسان نه صغایر او شیا کبایر ګناه ته سرزد شنو بیا به ان شاء الله د توبې مطابق باس کو درې وړې ګناو د لوی ګناه مثال دا سره لکه د وړې ګناه مثال د سره لکه د اور نه بسره اوچت شو او د لوی ګناه مثال دا سره لکه اوس کروټه کله کله د یو کور د هلاکت لپاره او سیزلو لپاره د اور د لګېدو لپاره کله کله د سکروټه کافي شي او کله یو بسره وال وزیرا د لپاره کافي شي کله دا سره اور نه بسره اوچت شي او برا د به کړو پورې ونخل او ټول کور دغه نه اور والی الګ دا اول کور اور واغستیر دا د اور نه یو بسره تلو دا بسره دا ګناه صغیره د مثال درې داسې ورکوم او دا ګناه کبیره دا لوی سکروټه را کله کله یو انسان پرې تمه باندې چې دا ګناه خو صغیره ګناه نه دی نه بچ کېدل مشکل کار دی او ګناه وکي خو هغه کله کله دا نری غونته کې بسره درې انسان د هلاکت لپاره ذریعہ وګرځي نو انسان له پکارداري چې هر قسمه ګناه نه ځان ساتي وذرو ظاهر الاثم وباطنه ظاهری ګناه هم د ترقی او باطینی ګناه هم د ترقی پرې وجه باندې صغیره او د کبیره به مثال مونږ بل داسې ورکو لګره انسان په جسم پورې یا په کپړو پورې لګه پلیتی ون خطر دی لګي پلیتی سروم د انسان مزنکی او کدر کپړه مکمل په پلیتی باندې ولړل شي بیا په مزنکیږي مز په دوه صورتونو کې نکیږي خو بهر کیف کې یو سړی دا و چې را دا خو لګ زه ګندره نو دا خیر دی او کډه کپړه ګنده شنو مزنکی را دوه سره نکیږي اومدغه شان کې انسان وړه ګناه وکي او کله ګناه وکي ردی انسان د هلاکت لپاره دوه کافی کی نو مسلمان دیورا کوشش کې چې نیکو اعمال سره سره چې نو د ګناوم ترکی دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظ ساتي دنیا ته چې الله انسان را لګل دا دنیا ټوله امتحانګار الله تعالی یو انسان د پاره جنت پیدا کړ او د بل انسان د پاره جهنم پیدا کړ کم یو انسان چې خپل تخلیق مقصد پیژندل چې الله ز دنیا تر سره پار را لګل موزه مال وجود د سره پار را کړي او بیا انسان د خپل جسم د الله د رضا مطابق استعمال کی د انسان د پاره الله جنت تیار کړي او کم یو انسان چې خپل تخلیق مقصد ونه پیژند او د انسان د خپل جسم دا د الله د حکم دا په خلاف باندې استعمال کنه د انسان د پاره چې قیامت کې الله کوم مسکن تیار کړي نو هغه ته جهنم ویل شي وس درې جنت لار کمرا درې جهنم لار کمرا دا لارې مونږ ته نه دي معلومه دا غیر پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت تیر حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ درې ګناه مطابق خبره کو چې دې ګناه کې د نپټ سری دې ګناه نه شاته چې نو دا سری درې ګناه شاته الله تعالی جهنم پټي خو دی کله کله یو مرغی ته سړی دام کیری او پرې دام کې دانی کیری وس درغه دانو د لاندې نه خاور کې راسي خوپیات اور باندې درې مرغی درانیول لپاره چې نو داسې دام خوري مرغی نه لیدلې دا دانه سې کوي او د لار شي پاغي کې ون خلی یا یو منګک تیرې ته یو انسان لټ یا خو دیره پر لټ کې ورته ټماټر کیری یا سبل سکیری
دی خو همدغه خوراک صحیح کوي الان کې دننه پرې کې خفیا درې منګک دپاره دا دننه مرګ پروت وي همدغه شانتې رسول الله مبارک فرمیل د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل چې الله جهنم دا په خواهشاتو کې دننه پټ یې ښودی او بل طرف ته الله تعالی جنت چې انسان دپاره پیدا کړی نو دا جنت الله په سختو کې دننه خفیا طور باندې پټ یې ښودی نو یو انسان کله کله خواهشاتو پسې روان شي ګناه پسې روان شي او کله چې دی ګناه ځای ته ورشي نو پرې کې دننه خفیا جهنم پروت دی دی جهنم ته ښکته ځان ورغورځوي او یو انسان دی دی د تکلیف نه ځان بچ کوي چې دا خو ډېر سخت تکلیف دی سهار وختي پاسېدل جومات ته راتلل 4-5 لک روپۍ خرج کول حج لتلل او خپل سر پرې تلی کې ښودل جهاد لتلل او خپل بچی پرې ښودل خپله کړمه پرې ښودل مدرسې کې علم حاصلول او تبلیغ لتلل او دغه شان د په خپل زړه باندې له پاسه ګټه یې ښودل زکات او صدقات ورکول دا خو ډېر مشکل کار دی خو چې کله انسان د دې مشکلاتو نه ځان ور پار کړي دننه نو دننه دی جنت ته چې دی نو دا ور ورسي نن موږ ته پته ولګېده چې دا ګناه پرې کې دننه الله تعالی جهنم پټ یې ښودی دی خفیا طور پرې کې دننه جهنم پټ پروت دی کم یو انسان چې خواهشاتو پسې ورځي ګناه پسې ورځي دی جهنم کې دننه چې دی نو دا ورغوپه کېږي دی کې دننه جهنم پټ دی مثال په طور باندې داسې واښه پراته دي او داسې خځلې پرتې دي دې ته یو مار ورننوت او ته یو کس ته وایې چې یاره دې وښو ته دننه لاس ور دننه که دی لاس نه ور دننه کوي هلکه ولې یاره دې کې دننه چې دی زما جل پروت دی مرګ پروت دی زهریله مار پروت دی یا مچو یو ځای کې چې دی نو دا ځان له ګګ جوړ کړی دی او ته یو سړي ته وایې چې دې وښو کې دننه لاس ور ومنډه دی لاس نه ور منډي ځکه درته پته ده چې په دې وښو کې دننه مچۍ دی او دا ماله ټک راکوي همدغه شان که موږ ته را اندازه ولګېده چې دې ګناهونه له پاسه پرې جهنم باندې را خواهشات دا نفساني خواهشات له پاسه خواره شوي او دې کې دننه خدای پاک جهنم یې ښودی دی بیا به چېرته هم یو انسان داسې خواهشاتو له ورنشي خو دا دننه پرې خواهشاتو کې دی پرې کې الله تعالی حکمت دی اوس به ته دا وایې چې دا ولې خدای کړي دي پرې کې الله تعالی حکمت دی حکمت دا دی چې دنیا دارالامتحان دی وس که خدای پاک یو طرف ته جنت پیدا کړو تا ته وی چې ګوره ورته را جنت دی او بل طرف ته جهنم پیدا کړو تا ته مخامخ داسې ښودی دی پټ کړی نه وی نو دا جهنم دی بیا خو دنیا دارالامتحان خو نه بیا خو بار یو انسان سې کول چې دغه جنت او دا جهنم د هغې اور د هغې تذکرې به چې کله لیدې نو بیا به د انسان چې نو نیک اعمال کول جنت طرف ته به ته دا خو دنیا دارالامتحان دی الله چې کوم دی غیبانه تا ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام د انبیاو په ذریعې سره دا چې دی نو رالیږلي دي چې ما یو خفیا طریقې سره جنت هم پیدا کړی ما خفیا طریقې سره جهنم هم پیدا کړی ما جهنم دا په نفساني خواهشاتو کې دننه پټ یې ښودی دی دا مې ګناهونو د لاندې نه یې ښودی دی او د هغې سره سره جنت مې را په مشکلاتو کې یې ښودی دی دا مشکلات په ته پار کې د مشکلاتو نه به چې دی نو دا توضیح نن موږ ته پته ولګېده چې د جهنم لار سره د جنت لار سره د جهنم لار مشکلات دي ته به مونځ له ځان په ټیم را رسې ته به حج له ځان ور رسې ته به زکات او صدقات ورکې ته به د الله تعالی نور اوامر چې دی نو دا سر ته ور رسې د دې مشکلاتو نه به ته پار کېږي نو ته به هله جنت ته رسې او ته په نفساني خواهشاتو کې چې کله ورننوتې ګناه ته ور داخل شوې دا د جهنم لار د بس ډایرکټ چې کوم دی نو دا ته جهنم ته ورځې پرې وجه باندې مسلمان له پکار دی د ځان د ګناه نه ساتي ځکه د ګناه لږ غونته کې لذت وي لږ سات لذت حاصلولو دپاره او دا یقیني خبره ده چې ګناه کې لذت خامخا وي ځکه که ګناه کې لذت نه وی پروت نو بیا خو ځان له چې نو دا امتحان نه و خو د دې عارضي او معمولي وقتي لذت دپاره انسان دایمي چې نو ځان په مشکلاتو کې ور پرېوځي همیشه دپاره ځان مشکلاتو کې ور پرېوځي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مثال ورکړی دی وایي د ګناهګار سړي مثال داسې دی لکه انسان په جسم باندې خارخ ولګي او دا خارخ چې انسان جسم ته عارض شي ولګي نو دا انسان چې دا جسم ګرئ نو دا وقتي طور دی انسان له خوند ورکوي ځکه چې دا لږ ساعت دپاره دا جسم وګرئ خو دا چې څومره دا جسم بیا ګرئ دا رو رو ښه جری نو خارختېږي او د هغې نه وروسته بیا د انسان هفته او 10 ورځې چې نو دا بدن سوځي بیا همدغه شانتې عارضي طور باندې را انسان د ګناه نه خو لذت حاصل کی خو دایمي طور دا انسان ځان په جهنم کې دننه بندیوان کی او دا انسان چې د هغې عارضي غونته لذت د وجې نه چې دی همیشه دپاره کم بیا وهل خوري او کم په مصایبو کې راګیري نه د هغې مصایبو چې دی نو تذکره موږ یو جمعه 2 جمعې مخکې کړې ده چې څومره په ده باندې
پر جسم باندې تکالیف خدای چې دی نو دا راپرې بس په دې وجه باندې دا نفس د انسان دا په شان دی یو ماشوم دی. قصیده برده دا یو مشهوره قصیده ده، زبردسته قصیده ده. هغې کې چې کوم دی مصنف د قصیده برده هغه یو شعر وایي. هغه شعر کې چې کوم دی نو دا دی چې دا نفس د انسان دا سری لکه دا کم نفس انسان ته ګناه دعوت ورکوي لکه یو ماشوم دی، او هغه ماشوم چې دا د مور پی خوري. او انسان ته په هغه شعر په هغه کړو کې دا وایي چې کله انسان ګناه نه زړه صبروي او عادي ګناهګار چې کنه نو دا یقیني خبره ده چې د تر ګناه په پرېښودو کې اول کې مشکلات ډېر زیاتې ګورې، خو وروسته بیا د انسان پروا نه. انسان له پکار دی ډېر خپل نفس سره جهاد کوي، درې نفس سره د جهاد نه کړی نو ګناه چې کم دی نو د نفس نه پرېښودل دا ډېر زیات عظیم او مشکل کار دی. نو هغه کړی کې مصنف داسې وایي چې د نفس مثال دا د هغې ماشوم بچی دی کم ماشوم چې د مور پی خوري، او بیا دنیا کې داسې یو مور نشته چې هغه ماشوم د پیو نه کټارۍ نه او د پیو نه د کټارولو په ټیم کې د ماشوم د خولې نه چې نو دا چغې نه وباسي او د ماشوم بچي له تکالیف نه وررسي. هره مور په دې باندې پوه ده چې دا به یو هفته ورځې وجاړي، یو هفته ورځې ولا د هفته چې نو دا ماشوم به چغې ووهي، دی به خوب نه کوي، ما به هم د خوبه وباسي، تکلیف کې به ځان هم وغورځوي، ما به هم وغورځوي، خو بالاخر به دی پرېږدي راپی. وس که چېرته یوې مور د دې ماشوم دا تکلیف نه برداشت کو چې دا خو یو ماشوم دی او د دې تکلیف ته زه ټینګېدی نه شم او خپل خوب هم په ده باندې نشم رانولی چې د شپې دی ما ته وجاړي، وس دغه ماشوم چېرته هم د پیو نه کټارېږي، دی به د 3-4 کالو شي او بیا د ته خوراک درې نور خوراک نه کوي، دی به بیا هم پی چې نو دا غواړي. دا مشکلات به او پیر تعالی مخې له راځي، یو هفته نیمه به ته مشکلات چې نو دا تیرې. همدغه شان دی چې کوم دی قصیرې بردې والا وایي چې د انسان دا نفس دی، دا نفس چې انسان نه د ګناهونو تقاضا کوي، انسان نه هر ټیم خواهشات طلب کوي، د انسان مال هم چې کوم دی نو غلط ځای استعمالوي، د انسان بدن هم په غلط ځای کې استعمالوي. نه دا نفس په یو ورځ ته جړی دی له به تکلیف ورکې، دغه شان ستا جسم ته به د هغې مور په شان چې خپل بچی د پیو نه کټارئ هغې ته به تکلیف وي، خو کله چې تا د نفس تکلیف نشو برداشت کولی بیا به ته سپینګیری بیا به هم ګناه کې. یو سړی 80 کالو ته ورسي او خلک توبې وباسي، یاره وایي د 100 کاله عمر دی او بیا هم ګناهونه نه پرېږدي. دا ولې دا د نفس در ماشوم په شان جړولی نه دی، او کله چې انسان د نفس په خلاف باندې مجاهده شروع کړه، جهاد شروع کړو، د ګناهونو پرېښودو کې به انسان ته تکلیفي، خو وروسته نفس بیا چې نو دی خاموش شي. په دې وجه مسلمان له پکارداري نفسانی خواهشات دا سر ته نه رسي. شیطان ګورې ته په عمر کې نشي رضا کولی، که ته د نفس تابعداریو کې یو ګناه وکې، د شیطان پیروي کې بله ګناه وکې، چېرته به شیطان دا ونه وایي چې را شته ګناهونه پوره او زه موړ شومه، چېرته به دا نفس دا ونه وایي چې را شته ګناهونه پوره او زه چې نو دا موړ شومه. همدغه شانتې انسان له پکارداري چا چې کوم دی نو خپلې سترګې په غلط نظر باندې دا نفس سورب کړی دی، په دې باندې عادت کړي، چا ژبه چې کوم دی نو په غیبت باندې اخته کړې ده، چا ژبه په دروغو باندې اخته کړې ده، چا چې کوم دی نو نور داسې بلا ګناهونه ځان په حرامو باندې عادت کړی، څوک د سود سره چې کوم دی نو دا عادت دي. دا نفس تانه هم هغه څیز غواړي، هغه خواهشات ستانه طلب کوي، او نفس به چېرته دا ونه وایي چې ستا غلط نظر ټول عمر استعمال شو بس دی زه موړ شوم، یا ستا پرې ژبه باندې 24 غنټې غیبتي یا دروغې بس دی زه موړ شومه. دا نه مړېږي، نه شیطان په ګناه مړېږي او نه نفس په ګناه مړېږي، د دې په خلاف په ته راپاسې او پرې له پاسه به خپګ دی، هله به دا نفس تانه چې کوم دی نو دا کټارېږي. مسلمان له پکارداري چې ګناه ترکې وذرو ظاهر الاثم و باطنه، هغه که ظاهري ګناهی او که باطني ګناهی. کله کله یو انسان دا سوچ او تصور کې خصوصا زمونږ په دې معاشره کې چې یاره دا خبره خو صحیح ده چې انسان ګناه پرېږدي، خو ګناه نن سبا پرېښودل دا ډېر مشکل کار دی. دا هم شیطان د خلکو له یو ذهن جوړ کړی دی. نن سبا نظر به څنګه غلط نه استعمالی، دا فحاشي او عریاني چې شروع د دې کې نظر زه څنګه غلط نه استعمالو. او دغه شانتې دا خلک لګیا دی غیبت کوي، نو زه خپل غوږونه څنګه محفوظ کم. نه پرې فتنې په دور کې د ګناه نه ځان بچ کول وایي دا مشکل کار دی، او دا سوچ ورلوم دی شیطان جوړ کړی دی چې مړه دا دور دی دی کې حلالو پسې به حلال شي او حلال به پیدا نه کې خیر دی، پرې دور کې حرام
د دې نه په غیر چې دی نو انسان دا نشي پاتې کېدی. پرېږده حلال او حرام پرېږده، دا پرېږده چې سترګې غلط استعمال شي او که صحیح، ژبه که هر څنګه استعمال شه، دا د فتنې دور دی. په دې دور کې پرېښودل دا ډېر مشکل کار دی. نو دا خبر غور سره اورئ، یو د انسان کار دی، یو د رب کار دی. الله فرمایل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کم یو انسان چې زما طرف ته محنت کوي موږ ورته لارې کولاو کو، موږ لارو له چې کوم دی مخکې هدایت در لور کو، لنهدینهم سبلنا، د خپل لارې طرف ته ورته لاره نیغه وښیو. او بیا الله فرمایي موږ ورته هدایت ورکو. او زموږ دا طالبان پرې خبره باندې پوه دي چې د رب هدایت څه شی دی؟ دا ایصال الی المطلوب دی، یو ارات الطریق دی. یو سړی ستا نه تپوس وکړي هلکه پلاني ځای کې پلاني کور کم دی، ته ورته یې داسې ولاړ شي هلته چوک دی، بیا به ښکته لاړ شي، دې ته ارات الطریق وایي، لاره ښول. یو ایصال الی المطلوب، یو انسان د لاسه ونیسي او ته ورته یې چې راځه ولاړ شي، کوڅه کې ودرې چې را دغه کور دی ورشه ورننوځه. د رب هدایت چې دی ایصال الی المطلوب دی. نو مطلب به دا شي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کم یو انسان چې زما طرف ته کوشش کوي، نو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ معنی کوي ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے. اللہ فرمائی زبر هغه لاس ونه سمو جنت ته وایي چې کم دی نو دا بوزم. نو الله انسان چې دی غورځېدو ته بیا نه پرېږدي. نو یو ستا کار دی او یو د رب کار دی. رب ته خو ته قدم خو واله که نه، ته خو د عزم وکړه زما سترګې به غلطې نه استعمالیږي. د دې مثال علما داسې ورکوي. نن سبا دور کې خلک وایي د ګناه نه ځان بچ کول دا مشکل کار دی. یو سړی دی په لار روان دی، روډ دی، او د روډ دواړه طرف ته دا ونې ولاړې دي، دنګې مثال په طور د سپیردار ونې دي. نه تاسو چې راسئ 1 کیلومیټر کې راسئ ګورئ دا روډ بالکل سیده دی، نو په هغې سر باندې تاسو ته را په نظر باندې راځي چې دا ونې داسې یو بل سره جوختې ولاړې دي او لار ختمه شوې ده. ځکه دې ځای کې تا د لار پلنه ښکاري، خو چې تا هغه 1 کیلومیټر لرې ته صحیح کول کې، نو اخر سر کې دا لار تا ته ورو نری نری ښکاري او اخر کې بیا تا داسې ښکاري لکه د دواړو سایډونو دا ونې د یو بل سره داسې جوختې شوي دي، او ته په دې ځای باندې ودرېږې او مخکې نه ځې. هلکه ولې نه ځې؟ ته ګورې نه هغه لارې ته دا خو په دې کې پلنه ده او بیا سیکه ورو نری کېږي هغه سره پورې بیا هغه ونې د یو بل سره جنګېدلي دي. ته په دې ځای باندې ودرېدې، رکاو شوې، او یو سړی تا ته دا وایي چې د الله بنده پر لار خو ته روان خو شه که نه، دا چې ته هغه ځای ته ورسېدې کوم ځای چې تا ته اخرنی سر ښکاري چې ونې د یو بل سره لګېدلي دي، نه هلته به هم لار داسې پلنه پرته وي، بیا به 1 کیلومیټر لرې تا ته بیا دغسې ښکاري، خو ته چې پر لار باندې ځې نو دا لار به تا ته ورسره کولاویږي. او همدغه شانتې نن سبا د خلکو سوچ دی، یاره دا د نیټ دور دی، نظر څنګه غلط د غلطۍ نه کنټرول کم. او دا خو په محفل او مجلس کې ناست یم، خپل غوږونه څنګه د ګناه نه کنټرول کم. پر دې دور کې ځان د ګناه نه ساتل دا مشکل کار دی. الله فرمیل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لږ محنت خو ته وکړه که نه، زموږ طرف ته خو ته راشه، زه به تاله هدایت چې دی نو دا در کوم، زه به تا چې دی نو دا بچ کوم، خو ته خو د خپل حصه کار وکړه، خو زما حصه کار ما ته پرېږدوه. حضرت یوسف علیه السلام دا زلیخې د ګناه سوچ وکړه، حضرت یوسف علیه السلام یې په خپل محل باندې ورننیسته. او بیا مفسرینو لیکلی چې زلیخا دا چې راول ګیټ نه ننوته نو دروازې ته یې تاله وواله، او بیا دننه بل ور هغې ته یې تاله وواله، ښه یې دا دننه کړه، او بیا ورننوته بله دروازه هغې ته هم تاله وواله. او همدغه زلیخا او یوسف علیه السلام دا په انتها کې هغه ځای ته ور ورسېدل چې شاته 2 ګیټونو او دروازو ته تالې لګېدلې وې. حضرت یوسف علیه السلام دغه ټیم کې چې ورته زلیخې وی چې هی تلک دی خوا راشه، یوسف علیه السلام یې معاذ الله، او بیا زلیخې پې حمله وکړه. و یوسف علیه السلام که پر ځای باندې ناست وی او د دا سوچ کړی وی چې د مخلص خو زما نشته، د لار د تیښتې خو نشته، ځکه دې ګیټ ته خو تاله ده، نو دې ګیټه پورې منډه ول دا خو پالتوري زلیخه بیا لاس راچوي، او بیا مخکې دا خو بله دروازه ده او په هغې باندې بیا تاله لګېدلې، او مخکې بله دروازه ده په هغې بله تاله لګېدلې. و یوسف علیه السلام په حصه کې خو دومره کار و که نه چې دروازې پورې خو منډه والی وې که نه، اخوا خو د رب کار و، او رب ته سبا ورځې دا ویلی شي ربه
زه یو عاجز انسانم زما اختیار کې خو دومره وه چې ما دروازې پورې منډه والی وې اخوا ربه دروازې بندې وې زما اختیار نه و الله وفرمیل یوسفه خپله حصه کار تا وکړه زما حصې کار ته اوس غوږ شه ته خو دې ګیټه پورې لاړ شه یوسف علیه السلام ګیټ ته ور ورسېده دروازې تاله ماته شوه یوسف علیه السلام بهر ته ووت بهر بله تاله لګېدلې ده خو بیا هم د یوسف علیه السلام اختیار خو دومره و چې د ګیټه پورې منډه والی وې که نه یوسف علیه السلام بل ګیټه پورې منډه واله الله خپل اختیار کار وکړه خپل حصه کار یې وکړه بله تاله هم ماته شوه یوسف علیه السلام درېیمې دروازې ته د هغې تاله هم ماتېږي او بیا لاړ په 2 دروازو باندې یوسف علیه السلام ووت اخرنۍ دروازې سره چې وځي نو زلیخې لاس ته چې کوم دی یوسف علیه السلام شاتنۍ د کمیس حصه وراله او لمنې وله څیرې کړه یوسف علیه السلام الله بچ که ګیټ کې د زلیخې خاوند ولاړه نو زلیخه بیا منه شوه او بیا ځان له مکر شروع کړو به هر کیف خبره مادې پورې کوله چې نن سبا خلکو ځان له ذهن کې را تصور کېنولی بلکې دا خبره ورته شیطان مزین کړې ده مړه د ګناه نه نن سبا په دې دور کې څنګه ځان بچ کې څنګه ځان د حرامو نه ساتې ځان څنګه چې کوم دی د ګناه نه بچ کې نو انسان ته عزم وکړه رب چې کوم دی نو د ګناه نه به تا بچ کوي رب به تا بچ کوي د رب نه غواړه په دې وجه باندې انسان له پکارداري چې دی وذرو ظاهر الاثم و باطنه ظاهري او باطني دې دواړه قسمه ګناونه چې دی نو دا ترکي او دی چې دی نو دا پریدي دا خبره ذهن کې یاد ساتئ د انسان دا نفس چې دی انسان لره ګناه دعوت ورکوي دا نفس د انسان نه خواهشات غواړي دا نفس یو داسې دی چې دی خواهشات غواړي دره مثال در لما در که دا ماشوم دی وس دا ماشوم چې دی هر څه غواړي کله کله پرې اور کې سکروټ او سوی دی هغه هم غواړي نه د هغې پسې ورله مور یا بل څوک مشر چې دی نو په لاس کې سمسوګې ورکي یا ورله بل څه په لاس کې ورکي کله کله دا ماشوم دا تیره چړستانه غواړي د هغې پسې باندې خلک یو ډک احرامات کې هغه وله ورکي خو د ماشوم لاس ته څه ورالل نو دی خاموشه شو دغه شان د انسان دا نفس د انسان نه ګورې خواهشات غواړي د خواهشاتو صحیح شکل معلوم نه دی چې را سري وس انسان دا په تا پورې مناسب ده چې دا نفس ته په څه باندې عادت کې دا به کومو خواهشاتو باندې عادت کې وس کرا ته به ګناه باندې عادت کې سبا ورې ستانه ګناه غواړي دی خو څه غواړي ستانه څه مطالبه خو ستانه کوي هله به دی خاموش کېږي چې تا دله څه ورکړي نه څه خواهشات وس دا په تا پورې مناسب ده که ترې نفس له ګناه ورکې دی سبا ورې ستانه ګناه غواړي که ترې نفس له د ثواب کار ورکې عبادت ورکې دی په هغه عبادتو باندې بیا عادت کېږي هغه ستانه سبا غواړي څنګه چې کم خلک دا نفس خپل په ګناه باندې عادت کړی دی او د ده نه ګناه نه د زړه نه صبرېږي دی ګناهګار دی دا نفس دی هر ټیم مطالبه کوي چې ګناه وکړه بعضې راسې خلک چې را خپل نفس درې نفس غذای چې کوم دی نو دا د الله عبادت ګرځولی تاسو راغې خلکو نه تپوس وکئ چې هغه په نیمه شپه باندې تهجد تپاسي هغه چې یو شپه پانس یا بیماري بیا جړا کوي هغه ړمې نیمګړی دی ذکر نفس ته هم هغه غواړي کم یو انسان د قرآن په تلاوت باندې ځان عادت کی نبیا چې دا تلاوت تانې کړی نو نفس د ده نه مطالبه کوي د ماشوم په شان جړا کوي د ده زړه نیمګړی په دې وجه باندې یو کس را فاسق او فاجري دی چې دی په دې دور کې اکثر موبایل راغستی په هغې باندې ګانې اوري ولې د نفس د دې سره عادت کړی دی بعضې خلک داسې چې هغه د تلاوت شوقي د په موبایل کې ځان د تلاوت لګولی د نفس د دې سره عادت کړی د یو نفس له هغه خوند ورکوي د بل نفس له چې کوم دی نو دا خوند ورکوي یو کسي د په موبایل کې لګولي ډرامې لګولي یا نور داسې څیزونه یې لګولي او ډېر کسان موږ یې نو مخکې په نټ باندې ځان ته علما راړولي ولې دا نفس یو په یو څه عادت کړی دی او بل په بل څه عادت کړی دی نو د دې نفس د دې مثال دا یو ماشوم دی مسلمانه په ده باندې زور راوله تر اوسه پورې تا د ګناه سره عادت کړی ما درته قصیدې بردې د هغه شعر تشریح وکړه چې ماشوم د پیو نه کټارې او څو ورځې به جړا هم کوي یو څو ورځې به تا له تکلیف هم درکوي همدغه شانتې را نفس تا د ګناه سره عادت کړی دی خیر دی په ده باندې خپه وس د پاسه کېره دی به یو څو ورځې جړا هم وکړي خو ته زړه صبر کړه ګناه نه دی د الله په عبادت باندې د الله په اطاعت باندې چې کوم دی نو راواړوه انشاءالله دی به چې کوم دی نو ستا نه بیا مطالبه کوي د نیکو اعمالو د ګناه مطالبه چېرته ستا نه نشي کولی او بله خبره ده چې انسان له د ګناه چې دعوت ورکړي دا دوه څیزونه دي
یو د انسان اندرونی نفس او یو د انسان بیرونی دشمن چې هغه شیطان دی. دا دواړه انسان له دعوت د ګناه ورکوي. پر نفس باندې بار چې کم دی نو کېده وه د نیکو اعمالو. بعضې نیمکسي دی فرایض هم نه ادا کوي او بعضې کسان داسې چې دی خو فرایض ادا کړي، فرض لمونځ وکړي، زر د داسې ټونګي او په مخ کې باندې ځي بیا. نو ستا دا 3 منټه یا 2 منټه دا مونځ چې کوم دی نو دا په نفس باندې بوج نه دی، دا په نفس باندې بوج نه دی. ستا نفس تا سورب کړی دی، دی دې فارغ پرېښودی دی، دا تا مس کړی دی ځکه ستا نه د ګناهونو مطالبه کوي. پر نفس باندې د نیکو اعمالو بوج کېده، وزن پې کېده وه. او خصوصا ما تاسو ته ویلې 3-4 جمعې مخکې چې د کم یو انسان نه ګناه سرزد شي نو دی رات تصور کړي بلکې را انسان سره عزم وکړي چې کله هم زما نه نظر غلط استعمال شو، زما ژبه غلط استعمال شوه، زما چې کم دی د جسم نه څه ګناه سرزد شو نو زه به د ګناه مطابق پر خپل نفس باندې چې کم دی په خپل ځان باندې نوافل ږدم. هلکه زما سترګې غلط استعمال شي، سبا له به زه 20 رکاته نفلونه کوم. وس دا بوج د نوافلو تا پر خپل نفس باندې کېښوده، سبا ورځې تا ته چرته هم نه وه چې نظر دې غلط استعمال کا. ته ماسوتن ځان سره دا سوچ وکړه نن زما ژبه څومره غلطه استعماله شوې ده. که ستا ژبه د اصلاح په ځای باندې په غلطۍ باندې زیاته استعماله شوې وه، سبا د عزم وکړه زه به نفلي روژه نسم او پرې نفلي روژې سره د نفس له دومره زور ورکړی شي، دا نفس پرې سره چې کوم دی نو دا خوار شي، وچ شي، دی بیا چرته هم تا ته رانشي ولی چې ورشه ګناه وکړه. خو موږ آزاد پرېښودلی د خپل دشمن، موږ د الله د عبارت وزن په دې باندې نه دی ورچولی. او که ستا نه ګناه سرزد شوه د عزم د ځان سره وکړه چې زه به 100 روپۍ 200 روپۍ صدقه ورکومه، دې صدقو ته هم درې نفس د املا ماتېږي. نه دا د الله تعالی په عبادت باندې دا ښکته دباو کړه نفس انسان دا بستان مغلوب ای تب غالب ای وسط مغلوب ای استان نفس پتا باندې غالب دی و نفس چې سغواړي بس تا کېنه پیسې هم په غلط ځای کې استعماله، جسم قیمتي هم په غلط ځای کې استعماله. او بل دا نفس د رب نه ویروه، هر ټیم کې دا سوچ او تصور کوه الم تعلم بان الله یرا، ولی تا ته پته نشته چې الله د بره نه ګوري. دا سوچ او تصور چې ته کې ستا د نفس دا د الله نه تا ویرو دی، چېرته تا د ګناه دعوت نشي درکولی. وهو معکم اینما کنتم، هغه الله ستاسو سره دی کوم ځای کې چې تاسو یې. دا سوچ او تصور چې ستا کله راغی نو بیا نفس تاله د ګناه دعوت نشي درکولی. یو کتاب کې ما کتل، یو عالم ته یو کس راغی، ورته کوشش ډېر زیات کومه خو زما دا نظر غلط استعمالیږي، صحیح نه استعمالیږي. هغه د رب نه یې ویروه، وی ډېر مې یرولی دی، وی نه دی دی یرولی، ویره ډېر یرومه خو دا نظر بیا هم غلط استعمالیږي. وی کله چې د رب نه ویرو دا به غلط نه استعمالیږي. وی ښه زه به درته طریقه وښیم خو زما یو کار دی ضرورت دی را پوره کوي سري. وی داسې رپۍ یو ګیلاس ته ډکه یو پیاله ده او دا د بازار نه پورې غاړه یو کس ته هغه له وړه غواړي، خو دا پۍ ما په ډېر مشکل سره را پیدا کړل، نور نشته او دغه کس سخت ضرورت دی، دا د پیو دا پیاله ویسه او بلکل یې وله ډکه کړه. خو د دې پیو نه ګوره یوه قطره ښکته ځمکې ته توی نه کوي. وی نه به یې تویم، وی که دې ارتا وکړه نو بیا وی نه به یې توم. ښه یو طالب ته وایي یو لوړ راواله یو سوټۍ راواله او په ده پسې شاته ځه او کله چې د دې پیو د دې پیالې نه یوه قطره هم ځمکې ته وغورځوله نو سر وله وها پر یې سوټي باندې. بس داسې را پیاله راغستې را او داسې په قلاره قلار روان دی او دې پیو ته راسې ګوري خدای خیر کړي قطره ونه کړي که نه طالب شاته نه غرب را کوي. او طالب له چې کله سوټۍ په لاس کې ورکه افغانستان کې چې کوم دی امریکا راله او هغه سوټي په لاس کې راواغستل، وی تر هغه وخته ورې پرې نه روشي تر څو پورې ویستلې نه وي. نن الحمدلله په چغو د وځي نه طالب علم لا هغه عالم سوټۍ په لاس کې ورکوي که داسې رپیو قطرې ښکته توی کړن را سر وله وها نو دی روان دی راسي او پی هغه سړي ته ور ورسول. وی دا پراني مولوي صاحب راکړل، بیا راغی پی مې ورسول، وی توی شوي وی نه، وی دا راته پرې بازار کې رش مشو او که نه و ته چېرې بازار کې تلې راسې دا به رش نه و ځکه به تا را پی روغ رسولي. او د بازار کې نارینه او زنانه مکس ګرځېدل که څنګه اگر ته مولوي صاحب یاره وه شاید طالب را پسې و لوړ ور سره و زه په ځان نه یم پوهېدلی چې بازار کې څوک و که نه و زما نظر دې پیو ته و
ما ته را پته نه لګېدلې چې خوا کې زنانه روان دي او که نارینه روان دي ورته یره دا شعر یره اوس چې پیدا شو نو ستا نظر په بازار کې غلط استعمال شو ته د خپل نفس د رب نه ویروه ستا نظر به چې کوم دی نو دا محفوظ شوي اوس پوه شوم اخره ما یرولی نه دی د رب یره هر ټیم دا سوچ دا تصور چې وهو معکم اینما کنتم هغه الله ستاسو سره دی کوم ځای چې تاسو یې علم تعلم بان الله یرا ولې تا ته پته نه انسان الله چې دی نو دا ګوري نو پرې وجه بر انسان نه دا ګناونه چې دی نو دا پاتې کېږي ورنه که را مجاهده نه کې د نفس سر په خلاف باندې را جهاد نه کې نو بیا به همیشه لپاره ګناونو کې اخته یو پیره چې را نفس جوړولی نه بوډاوالې پورې به ستا نه د ګناونو مطالبه چې کوم دی نو دا کوي تر څو پورې چې را ته مړ نه وي الله دې موږ د ګناونو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي الله دې لرې شیطان او د نفس د تسلط نه چې کوم دی نو موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي